حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورته ویلی باس نور نه درلیږم ته خو دومره خرچه کې دومره خرچه خو تا ته زه نشم درلیږلی هغه ویل ښه زما دې د خدای په ذات قسم وي چې تا سره خبرې ونه کم بس تقوا ته اوس ګوره زهد ته ګوره قسم یې وخوړلو عبدالله ابن زبیر به مال را لیږلو ده به واپس کولو هغه به مال را لیږلو ده به واپس کولو ورته ویل ای خوریا مال دې نه قبلوم ته په ما باندې پابندۍ نه لګې چې خیرات مه کوه صدقات مه کوه زما په صدقې کې ستا څه کار دی خو چې مال دې راکو بس زما به وي ستا پکې څه کار دی عبدالله ابن زبیر ته ژوند چې ته خوند ورکول ترور یې خفه ده بلا جرګې وکړې خو صیبه جرګې چې ته نه نه بی بی عایشې رضی الله عنها ویل خوریا ستا په غوږ کې رسول الله اذان کړو تا ته قجوره خوله کې در کړې وه تا په دې خوله دا خبره ولې وکړه چې خیرات کم کوه صحابه داسې خلک دی هغې دومره ورته ویلو چې لږ ځان ته پرېږده ټول مه داسې کوه چې ته بالکل ځان هېڅ هر څه نه خلاصه کړې هغې ویل دا خبره دې ولې وکړه عزیزانو واورئ عبدالله ابن زبیر جرګې را ولېږلې رضا نه شوه چا ورته ویل اے عبدالله ابن زبیرا د ښځو لباس واغوندا اے عبدالله ابن زبیرا د ښځو صادر په سر کا د ښځو په شکل باندې راشه ځکه ته ویلي زه به در سره سترګې نه لګوم قسم یې داسې کړی عبدالله ابن زبیر د ښځو صادر واغوستو د ښځو حجاب ځان نه تاو کو او بی بی عایشه رضی الله عنها کوټه کې ناسته ده دې ډارې کو ورغې ضروري ده که نه چې کله ورغې بی بی عایشې رضی الله عنها مبارکه حیرانه شوه ورته وی ای خورې څنګه رالې اے خورې څنګه رالې سوګې د کمې قبیلې سره تعلق دی کور کې ناست دی مخ دې ښکاره کا چې مخ دې وګورم عبدالله ابن زبیر ورته سر مبارک نه د مخ نه صادر لري کو او د ترور په غېږ کې سر کې خودلو او په چغو چغو باندې وجړل اے زما ګرانې ترورې ما معاف کا اے زما ګرانې ترورې ما معاف کا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مبارک میں د بی بی عائشہ مبارکی لاسونه نیولی دی خلی پر کلکی نیولی موری ما معاف کا ما معاف کا باس نبویم ټول هر سستا میں قربان حکوتا ما نخپلاڑی واللہ که سرداری کونین ما تا اگوری چی بی بی عائشہ دا چا نخپای رسول اللہ بتے نخپای موری ما معاف کا عبداللہ ابن زبیر غی کی ترانے سے خورای دے گا نا خورای دے بس سب بچی ما معاف کری خوزد مخ امتحان کے راوستم اوس د قسم د ماتېدو کفاره خو د ټولو علماو ته معلومه ده درې روجې بنیسي څو روجې بنیسي لسو مسکینانو ته به روټۍ ورکې اوهو بی بی عایشه رضی الله عنها مبارکه لس اوښان یو ځل صدقه کړل څو اوښانه لس اوښان یو ځل صدقه کړل لس اوښان بیا صدقه کړل چا ورته ویل ای د مؤمنانو مورې بس دی وی والله چې زما د قسم کفاره لا اوسم زم چې پوره نه ده دومره د الله نه یریدله نو دې خبرې موږ له څه راکړل دې خبرې نه استاد سوچ والی موږ د واقعاتو بیانولو مقصد دا نه دی د بی بی عایشې رضی الله عنها د دې محتاطانه فیصلې نه موږ له دا خبره راووتله چې خدای ته وګورئ قسمونه مه کوئ په هره خبره باندې قسم مه کوئ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بانے قسم چا مات کو عبداللہ ابن زبیر پا دے فقہا پوئیگی دا داغا پا اختیار کے نہ دے کلچ داغا پا اختیار کے نہ دے بے لسو خان لسو ضرورت دے لیکن د تقوا انتہائی دادا امت توی چے اے امتا زستا مورما او زوی لدا ندی پکار چې په یو خبره باندې یو قسم بیگا کوي او بل قسم سبا کوي د یو قسم کفاره لا پوره نه چې بل ور باندې د پاسه وکي نو چې چانه قسم کیږي فورا د استغفار غواړي او فدیه دی ور کوي روزه دی نسی دانن چې د قسم اهمیت ختم شو دا ول ختم شو سیرت ابن هشام لیکلی وې دا وجه دادا چې قسم عام شو او دا چاته ګناه نه ښکاری ښکاری ورته ما برګور ته بل خبره کوله مال دې سرک باندې زو ولاړ مو سرګټ ملاس کې نیولې او دا سره راکاګم او تاسو شیخان دا بزرگان را باندې راشي او یو سرګټ مې دی لاس کې نیولې بل مې دی بل لاس کې نیولې یو دا او بل دا په ایمان او تاسو ما پس به مونږ کوي جواب راکې او بګې را پس مونږ
او چې لا پټکې مې ورته لاندې ښودلې خزه چلو دا سرګټ خو پرې د لرې خبره ده سرګټ خو مونږ اسکلې نه جوړم ګانا مې لګولې ده څه مې لګولې ګانا مې لګولې ده موبایل مې غوږ ته نیولې او سپیکر مې آن کړی او دا شیخان راځي او ما ګانا لګولې ده په ایمان یې تر پسې جمعات کې مونږ کې مړه زما جیبه دوست ته په یو ګانا باندې را پسې مونږ باندې په یو سرګټ را پسې مونږ باندې او جمعات کې را سره ناس زم غیبت کوم تم غیبت کې نه مې ستا خوله در بنده کړه نه زما خوله را بنده کړه او غیبت د سرګټ نه سخته ګناه ده د پوډرو نه سخته ګناه ده د زنا نه سخته ګناه ده بدرنګ او قبیحه ګناه هغه څه شی دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی غیبت د مسلمان کوي کلمه د شهادت به نه نصیب کیږي نو غیبت به نه کوو ان شاء الله غیبت به نه کوو انشاء غیبت به نه کوو او کرانه اوشو چړې برا باندې نګدي ورته خیر دې مانه سکوتاهي شوی دا ماته عفو وکړه ګوره بیا به درنه مونځ غواړي بیا به درنه روژه غواړي بیا به درنه زکات غواړي اسم هم نه وي د عایشې رضی الله عنها د قسم نه مسله یاده شوه چې قسم یې مات کو خو 10 اوښانې حلال کړل لس یو ځل لس بیا او لس بیا ها نو موږ به ان شاء الله څه کوو بیا به موږ قسم نه کوو په معمولي خبره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله توبه د خدای مسلمان ولې کې قسم دا خو معمولي خبره وته په قسم کې نو قسم به نه کوو یو بل ته به ان شاء الله د نیکۍ ترغیب ورکو د اعمال صالحو او د عایشې رضی الله عنها واقعه به ان شاء الله کور ته رسو چې به احتیاط ګور هغه نه مار ووجلې شو 12 اوښانې ورکړل سوی ورکړه 12 اوښان نو چې ما او تا د مسلمان په مړی باندې چاړه ږدو ګورو دا مسلمان دی په ټوپک باندې اولو مسلمان اولو په ایمان یې ووایه هغه وایي زه مسلمان یم زه ورته کینم په لاره کې ډز هغه ولم او بیا دیت زما او ستا بچی دیت ورکوي نو قتل به نه کوو الله مو د قتل نه وساتي الله مو د دروغو قسم نه وساتي عام قسم نه د خدای وساتي ها دروغو نه مو د الله وساتي او که چا قسم وکړو نو کفاره چې کوم دی بار په رجوع سره نیسئ او په دریو اکتفا مه کوئ د سیرت ابن هشام لیکلي که چا د یو قسم کفاره ادا کړه بیا به قسم نه کوي بیا به قسم نه کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم